أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر دا قرآن درنا دلیلون دی للناس دا خلق دا پارام وهدى ورحمة هدایت و رحمت لقوم يوقنون دا قوم دا پارا چی یقین قیم. امام رازی رحمه اللہ آغلی کی چھ ولما بین اللہ تعالی هذه البیانات الباقیہ النافعہ، اللہ مکہ بیانات اکڑل پیدا مند اس نور باقی پاتی کی ترغیب دی قرآن تا دلتا کی او دا فتبعها دا پر علت دلتا بیانی مخی ویلو کنا دا شریعت پسیزا اتلسم آیت کی ویلو چھ دے شریعت پسیزا دل داغی علت او وجہ بیانی وجہ دادا چھ دا شریعت اتباع پدے وجہ بکار دا چھ پدے کہ درے صفات موجود دے، صفات عالیہ یو دا چھ دے کہ بصائر دین بل دا چھ پدے کہ ہدا دا ہدن دے، درہم دا چھ دا رحمت دے. ربط ببل بدے طریقہ باندھی دا قرآن طرف تا بدے آیت کے اشارہ و ترغیب دے چھ دا آغی دا مخالفت دا پارا اہل کتاب و مشرکین آغی متحد محاذ جو کرو. یہ ولسم آیت کے آغی تا اشارہ شوی دا هذا هدى والذین کفروا بآیت ربهم لهم عذاب من رجز علیم. دا قرآن مجید آیتنا بصیرت بخش دی، بصیرت ورگی سڑی پوی ورگی. اول فیض عام ذکر کرے پدے آیت کے چدا ټول خلقو دا پارا پوی دا هذا بصائر للناس. بیا فیض خاص ذکر کرے دے وهدى ورحمة لقوم یوقنون چی یقین ہو گئی کنا ناغب ہدایت اور رحمت پدے بانی ممیخا. هذا بصائر للناس هذا الكتاب توبری معنی کی دا کتاب آغا چی مونگ نازل کرد دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا بیزاوی چی دا قرآن یا اتباع دا شریعت بصائر للناس دا بصائر دی دلیل ندی درنام بصائر دی بصیرتو ندی کنا. توبری معنی کی چی بصائر معنی دا یبصرون به الحق من الباطل پدے معنی بتوینی حق دا باطلنا لار در رشاد دا ہدایت پی وینی. بصائر جمع دا بصیرتن دا سمرقندی معنی کی بصائر للناس خلق پدے معنی وینی جسب پدے کی دی پسکی پیدا رہا و نقصانی پسکی رہے دی دا پدے معنی حلال و حرام خکاری. سمرقندی معنی کی چدا قرآن دلائل دی دا خلق دا پارا دعوت تے و کرامت تے. قرطبی معنی کی کم چمکتا تا نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہین دی دلائل دی دخل کو دا پارا نخی دی پا دے کہ پولی دی چا احکام دا دی و شریعت دا دے. امام رازی معنی کی چدا قرآن بصیرتونو دی دخل کو دا پارا دا قرآن دا آیتونو پدے کہ بیانات شافیہ دی بیانات کافیہ دی پوری دی چزرنا پاغیر و خانے کی گی. امام بیزاوی بینات تی پدے کی چپاغی بانے دا فلاح لار اخکاری کی گی. وہدن و ہدایت تی رشاد دی پکے خودن دا پدے کی گمراہی بتا تخیچ دا غلط لار دا پدے مزا. قرطبی معنی کی رشدن و طریقن دا رشد دی پدے کی رانا دا پدے کی ہدایت تی پکے لار خی دا سے لار چی جنت تپاغی بانے سڑی رسیم. و رحمتن و دا قرآن رحمت تی دا عذابنا آخرت کے. وهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن
بیزاوی معنی کی ورحمت یعنی ونعمت من الله لقوم یوقنون دا قوم د پاره چې یقین لري د قرآن په صحیحوالي په حقیقت باندې هغه یقین لري او په دې یقین لري چې دا الله را لېږلی دی. نبی دې دپاره هدایت او رحمت دی. د قرآن دغه دپاره بیا مهرباني ده د الله ډېره لویه او فایده ترې نه دي حاصلي. کم خلک چې تکذیب کوي قرآن نه مني قرآن دروغجن ګڼي هغه ته یې فایده ني د آخرت فایده یې نشته. دنیا کې به دې لارې مارې زده کوي دا دوایي به جوړه کړو دا به وکړو هغه به وکړو که نه سیارې میارو ته پې ورسي بل څه بل څه نه آخرت کې خو د هغه لپاره هدن او رحمت نه دی که نه پهلې یې واخېسته ټیک ده. څوک چې د یقین طلب کوي بېځایي وي نه هغه دپاره هدایت او رحمت دی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. ام حسب الذین آیا ګمان دی دا کسانو اجترحوا السیئات چې ګناونه کوي ګمان یې څه دی ان نجعلهم چې موږ به هغې وګڼو هغې به کو کالذین آمنوا په شان د هغه چا چې ایمان راوړی دی. دا پلیس سړی به زه د ایمانداره غونته کړم وعملو الصالحات او نیک عملونه کړي د هغې په شان به یې کړم دا پوهې ته ګناهګار سوان د ده په خیال برابر دی وي محیاهم ژوند د دې دواړو اماتهم او مرګ د دې دواړو هما په معنا مې واخیستو یعنې د ایماندار او د بې ایمانه د ده په خیال باندې دا د برابري نه سا ما یحکمون ډېره ناکاره دغه فیصله چې دی یې کوي دی یې برابري دا غلطه فیصله ده دا برابر نه دي نه برابرېږي. کله چې مخکې ظالمانو متقیانو کې الله فرق وکړو چې الله د متقیانو دوست دی دا زه مخکې لوستي وو چې الله د متقیانو دوست 19 آیت کې په بله طریقه باندې په دې کې فرق کوي چې دا ګوره ځان له خلق دی دا جدا خلق دی د الله په نزد د دې ځان له مرتبه ده دا په یو کانټه متله دلته کې دې آیت کې رد دی او زجر دی د شریعت په منکرینو باندې هغه خلک چې هغوی وایي شریعت او غیر شریعت یو شی دی کوم دی یو شی دی دلته کې په هغې باندې رد کوي شریعت اتباع کوونکي هغه د الله په نسبت باندې اوچت خلک دی هغه د هغې دنیا آخرت ښایسته دي دنیا کې پې سخته یي به پې په پیغمبرانو تېرې شوي دي. ام حسبا ام آیا ګمان کی حسبا حسبان ګمان استفهام انکاری دی ته وي آیا ګمان دی دا کسانو دا ګمان غلط دی څه خلک وي چې دې کې یو ضمیر پټ دی رستو سره وي الله ولی المتقین فیعلم المشرکون ذلک ام حسبوا انا نسوي بینهم قرطبی وي چې دې کې ضمیر پټ دی یو خبره الله دوست متقیانو دی نه آیا پس مشرکانو هغه په دې پوه شو د هغې دا ګمان دی چې مونږ به دا دواړه یو شان کړو دا مشرک او متقي مونږ برابر کړو دا غلط سوچ دی داسې مونږ نه کوو. الذین کسان دا ګمان کې اکتسبوا السیئات سمرقندی وغیرہ ټول دا معنی کې دنیا کې ګناهونه کړي د الله د رسولانو تکذیب یې کړی هغې نه دي منلې د الله د حکم مخالفت یې کړی د غیر الله عبادت یې کړی د مخلوقات ته سجدې کړي د هغې د نوم منښتې کړي دي د هغې دا خیال دی چې آخرت کې به مونږ ښه یو دنیا کې مونږ ښه یو اوچت یو وډېراګان یو پلان یو مونږ به هلته هم ښه یو. سبب نزول د دې بیانې بعضې خلک شان نزول چې ورته وي مقاتل یو دروغجن مفسر دی هغه بیانې چې د مکې کافرانو و مؤمنانو ته وي مونږ له به آخرت کې هغه شان اجر را کولی شي څنګه چې به تاسو له اجر در کولی شي صحابو ته به وي عتبه او شیبه د ربیعه دواړه زامن او ولید بن عتبه کلبی وی چې دی به وي چې مونږ له به اجر را کولی شي پسند د علي حمزه او عبید بن حارث دا بدر کې چې ووجلی شو دی درې په مقابله ورل که نه عتبه او شیبه او ولید وروتل
مقابله کې له سیدنا علی حمزه او عبید وروت عبید بن حارث دا درې وړ کافرانو وجلی شو کنه مبارزه دې دوی کنه اول بدی د جنگ نمخ کې دا یو دو یا درې بورتل قلبی دغه وي مقاتله غولنه ویل چې موږ له دا سازغون تاجر را کولی شي یو شو قلبی دویم شو دریم سو کوی چې اغم دغه انت دی خوغي آیت د سورۃ فصلت 50 پیش کی چې الله دا غي بارے کې ویلو چې مشرک وی ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى کچره زه رب ته واپس کړی شي بل فرض نو ما زما د پاره به دا غسر خسته بدلی عقیدت پیش کی ما کا ورنه مقاتله خبره ده وقيل نظرت في قوم من المشركين قالوا انهم يعطون في الاخره خيرا مما يعطاه المؤمن مشرکان به چې موږ د بل مؤمنانو نه غوړه بدل اخرت کې ملایويږي موږ به دین خيو لکه فصلت 50 ما ټیک تک هغه سره متعلق کې صحیح ده خو سندونه دې شته نه سند کم ده قلبی دروغجن ده او مقاتل هم دا حال ده ساقط الروایت ده اکتسبوها اجتراح اکتساب جوارح د دین دي سړی بیکار کسب کوي روزگار به کوي کنه بیزاوی ماندا شوا ماندا انکار د پدې کې چې دې حیات او ممات دا ویو شانی دیو په عزت او په بهجت او کرامت او مزو کې نه لګه څنګه چې مؤمنان دي د دې دا خیال دا غلط دی د مشرکانو چې زی په مؤمنانو غونتی ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ان دا ګمان دی کی چې کو بمونګه دا مشرکان دا کافر چې الله او رسول نه مني آخرت نه مني خندنی کی قران نه مني پشان دا غجا چې ایمان راوړې په قران او په الله او رسول په معجزات او په آخرت او په رښتو باندې شرکونه نه کیونه کوم نه کوي عمل صالحات نه کوي دا مونږ یو شان کوو خالص الله له عبادت کوونکې او بل بوتان الله او قبرون له عبادت کوونکې دا به یو شان ګناه دا جدا جدا دي یو ډله جنت کې دا مؤمنان بل آخرت کې کافر جهنم کې وي دا به یو شان نه یو شان نه سو د سجده آیت تلسم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون التم داسې دي آیا هغه څوک چې مؤمن وي دې پشان دا هغه چا به وي فاسقا چې هغه فاسق دی فاسق دې ته وایي چې ګټه پټي دي حدیث کې تم فاسق ویل شوی دی ګټه ښکار کوي د خوځو د اجلاګانو په طرز ما ګرځي فاسق مراتب دي فاسق کافر تم وایي فاسق مشرک تم وایي بد اخلاق تم وایي سودخور تم وایي زنایی تم وایي ټول ته وایي مرتبه دي نفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون دا برابر ندی که فاسق دا سوچ کی کافر دا سوچ کی گناہگار سوچ کی چیو برابر دینا برابر ندی سورۃ القلم 35-36 آیت دا سره نوٹ کا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون آیا مسلمانان مونږ پشان د مجرمانو کو یو شان بدلی ورکو سچل دے تاسو لمړه دا څنګه فیصله کې دا یو شان نوی د دې آیت غونډه آیت ته سورۃ الصاد اتیشتم آیت کې دا مضمون تیر شوی دی ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض آیا دا مؤمنان نیک عمله دا مونږ په شان دا چا کو چې فساد کوي پزمکه کې قتلونه کوي غلطونه کوي ډاکې کوي غاصب دی دا یو شان کو نام نجعل المتقین کالفجار متقیان موږ د فجار غوند ګنا د دې خلکو خبره شروع ده سوان محیاهم ومماتهم سوان برابر دی حال واقع کا د دې په خیال دا چې برابر دی محیاهم جون د دې دواړو هم زپمان هما علما هما په دې وجه چې د دوه ډلو ذکر روان دي یو اکتساب کی د سیئات او بل ایمان ولري زګه محیا هما وما ستاد په هم د پاره چې ته دوه کنه شي د دې په خیال باندې برابر دی ژوند د دواړو ما ته هم مد د دواړو دا ګناونه چې کی د ژوند د مؤمن غونتی نه دا به یو شان ني لا یساوی برابر بنوي ژوند د دواړو مد د دواړو
دا به داسې نه دی دا خیال دی خو داسې بني لا یساوی من اجترح سیئات المؤمن فی الحیات والممات طبری معنی کی دا برابر نی یکونون سواء فی النعم الاخرہ سمرقندی دی برابر وی آخرت په نعمتونو کې نه داسې کې دي نشي مجاهد به المؤمنون فی الدنیا والآخرہ مومنان دنیا او آخرت کې دواړو کې مومنان دي مومن په ایمان باندې مري دنیا کې به مومن وي په ایمان باندې بمري په ایمان سره واپاسي کافر دنیا او آخرت کې چې کافر دي نه په کفر باندې ممري کفر سره واپاسي څنګه برابر دي دا ایمان او کفر خو بون بعید دی بون فاصله مکه اسمان کې عمر فاصله ده پکې ابو زبیر د جابر نه روایت کی یبعث کل عبد علی ما مات علیه هر انسان په پاسولی شي پاغه سوچ دی په مړ شوی کم حال کې مړ المؤمن علی ایمانه مؤمن په ایمان باندې پاسی والمنافق علی نفاقه منافق په نفاق باندې پاسی دی باندې سره پاسی مجاهد ابن عباس نه خپل استاد نه روایت کی یعنی احسبوا آیا د خلق دا خیال لأن حیاتهم ومماتهم كحیات المؤمنین وموتهم چې دې مرګ د کافر جون د مرګ د مؤمنانو د مرګ او جون غوند د کلا نه داسې بالکل نه ده د دې جوندونو مرګونه جدا جدا دي دا اصلا درې توجیهات دي کوم چې امام رازی دلته کړی دي دا درې توجیهات دي اول توجیه دغه ده هغه وی ګوره کافر چمړي مؤمن چمړي دی په مرګونو کې فرق دی سورۃ النمل 28 آیت وګوره 32 مؤمن چمړي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین ملائکه وفات کین مؤمن په حال کې وفات کوي یقولون سلام علیکم مؤمنانو ته پر اختیار سلام کوي نمبر په وخت یو دوی سلام علیکم ادخلوا الجنه جنت ترازم حال د کافر وګوره نه حال 28 وګوره الذين تتوفاهم الملائکه ظالمي انفسهم دغه اختصار کړی دی بل دی ویل یضربون وجوههم مخنو لټکی شاګانه ولټکی او د وجه شاګانه روبا سم دیوالو ټکول باندې مري مرتبه یو شانچته دي اخرت کې د دې حالو ګور اخرت کې وی چې وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره سود عبسا 38 نه 41 بعضی مخونو والا په دغه غرض باندې رڼا کوونکي دي خوشاله دي زیره غستون کې دي مخبه روخاني خان دی با سر کې به اخرت کې دا مؤمن دی کنه سمخونه داسری و وجوه یوم ذن بعضی مخونو والا په دغه غرض علیها غبره په دوړي پرتی دي خپه دی کنه ترحقها قطرا شرم او ګنا به پټي تور دی مخونه کافر دی زمره دی بمنس کې فرق دی ډیر زیات فرق دی پکې نه جون د مرد دی یو شان نه دی کنه ابن مبارک نے روایت نقل کی قرطبی لیکلی دی هغه د مسروق حالت نه کړي قال رجل من اهل مکه هذا مقام تمیم الداری مکی یو سړی واغوي چې دا کور د تمیم داری لقد رأيته ذات ليلة حتى اصبح او قرب باغ ما د شپې ولیدو نږدې وسار شوی سار هغه الله دا آیت د قرآن لستو سجده کول او رکوع کول جړل وی ام حسب الذين تروا سیئات مسروق بدار آیت لستو جړل وی چې د زپه دی کې نه ما یاره مونږ ګناونه کړی دي مونږ وایو چې مونږ مؤمنان یو دای لستو په سار تنزلی وخت جړل وی دا مورید لاندې هغه سبق وی بشیر وی چې ما د ربیع بن خیسم سره وشپته رګلم ناغود د آیت باندې تیر شمونځه کوم نټول شپه په دې تیر کړه حتی اصبح تر دې چې سار شو لم يعدها ببكان شدید جړای نه بس کې د سخت جړل شي لکه ابراهیم بن اشعث وی چې ما فضیل بن عیاض د فضیل بن عیاض یو ډول تاریخ لري دا ول یو ډول ډاکو بیا د اسلام مسلمان او بد عمل او اده یو غلا ته خطر ډاکې تنو آیت اور آیت لستو ارا کو شي واپس هغه جما فضیل بن عیاض د یورد د من اول الليل الى اخر هذه الايه
د شپې د سورونه لګي د آیت بیا بیا ورد کو بیا بیا ورد کو لیت شعری کاش چې زه پوه دې من ای الفریقین انت ځان ته وي چې زه په کومه ډله کې یم زه د نیک عملو کې یم که بد عملو کې یم. آخر کې د دې په دې فیصله باندې الله خپل فیصله کوي چې دې کافر دا فیصله کړی چې مؤمن او کافر برابر دي. سا ما يحكمون سا ډېر بد ده ما يحكمون چې کوم دې فیصله وکړه. تو بری معنی کې بئس الحكم الذي حسبوا ان نجر الذين اجتروا سيئات ډېر ناکاره فیصله کوم چې دې ګمانو کو چې ګناګار او مؤمن به موږ یو شان کو ژوند او مرګ د دیو برابرۍ دا ډېره غلطه فیصله ده. سمرقندی می به سما یقزون الخير لانفسهم ډېر ناکاره فیصله ده چې ځان له خیر ولټاو چې زه په مؤمن نه غواړم. ابن کثیر وی چې سا ما ظنوا بنا ډېر بد ګمان دي چې دې زموږ بارکه وکړو زموږ د عدل بارکه دو کو دا څنګه عدل چې ابرار او فجار په آخرت کې برابر کا او دې دنیا کې برابر کا. ابن کثیر رحمه الله حافظ ابو یعلا د مسند یو روایت راغسته ده د سیدنا ابو ذر نه نقل قال فرمایي چې ان الله بنا دینه علی اربع ارکان الله دین په څلور ارکانو باندې دغه بنیاد یې خدم اډانه پاغه ده. فمن صبر علیهن چا چې پاغه صبر کو برداشت کو ولم یعمل بهن پاغه عمل نکوم دی والله سره ملوشدا سے حال کې چې دی به د فاسقین نه ودا سس دی ابو ذر غفاری دی هغه یسلم حلال الله لله دی به حلال منی د الله د لپاره د الله حلال به د الله د لپاره حلال منی شي او هغه حلال کړی دی یو شو وحرام الله لله او حرام د الله د لپاره منی وامر الله لله حکم به د الله د لپاره کوي ځان د لپاره نه ونحي الله لله نهي د الله د لپاره کوي ادي او پدې باندې بس صرف الله هغه امانتدار غني زمانہ هغه ته پوس کې رايو تمون عليهن الا الله. نبی سلام نه یو دیو روایت نقل کړی دی سند کمزور دی حدیث غریب ضعیف دی غریب په معنا ضعیف ښه ابن کثیر تفسیر کې څنګه د ازغنی انګور نه بچ کیږي دا لا یوجتنا من الشوک العنب دغه شان فوجار به د ابرار او منازل او مرتبو ته نه رسیخه. مخه ګورا وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله پیدا کړی الله السماوات والسماء والارض وزمکا بالحق د حق د ښکار کولو لپاره ولتجزا د دې لپاره پیدا کړی چې بدل ورکړي شي کل نفس نه هر یو نفس ته بما کسبت دا عمل چې کړی وهم لا یظلمون دې سره به بے انصافي نشي کولای. دې کې د دې رسو ګمان تردید ده چې خطوه کافر او مؤمن برابر دي دما پنيزو شریعت او عدم شریعت برابر ده. الله خزمک او ازمان په حق او عدل پیدا کړی دي له پیدا کړی چې څه کړی چې هغه ته دغه بدله ملو شي اته په یو کانټه وي چې نه دواړه برابر دي. دا خو تا ټوله فلسفه د پیدایش غر کړه مړه الله دما خیر نعوذ بالله هغه جوړون دي تا هو عدل لغت تسنس کې تا دواړه برابر کړ چې تستا دا ګمان نه دي چې مؤمن او کافر برابر دي تا خو شیز تبا کو دی آیت کې دا سخت تردید دی ښا. امام رازی لیکي چې کله دی فتوا ورکړه چې دا برابر دی الله دا په جواب وکړه الله فتوا وکړه چې بان المؤمن لا يساوي الكافر في درجات السعادات چې مؤمن سره چره کافر سیالي نشي کولای کافر د برابر نه دی پاګه بختور درجو کې نه دی فتوی د سیوای لپاره الله اوس دلایل پیش کړي چې زمکه اسمان ما د حق د لپاره پیدا کړی د باطل لپاره مې نه دی پیدا کړی. کله ظالم پیدا کړی په مظلوم او په کمزوري دی مسلط کړی او بیا هغه د ظالم نه بدل نه اخلي نه الله به ظالمي. امام رازی لیکلی انه تعالی لما خلق الظالم کله چې ظالم پیدا کو وسلطه علی المظلوم الضعیف او په مظلوم کمزوري دی مسلط کوم ثم لا ينتقم بیا هغه د دې مظلوم بدل نه اخلي ظالم نه کان ظالما الله نعوذ بالله خپل ظالم شو او که چېرې الله ظالم نظم کا اسمان نه دا په حق نه دی پیدا بیا غب ته یو
سورۃ یونس کې امام رازی وی چې دې ما ډېر تفسیر کړی دی. دویم باب شروع کیږي د دې نه کتا سو تیاری آخر تر صورت پورې بچلیږي. خلاصہ لنډه لنډوي کا وخت شته نه ډېرو نور آیات عقلیه بدل د پیش کی. دلائل عقلیه به مزید پیش کی. زجر رټنه به ورګي چې د خواهش اتباع مکو کنه ها د دې دنیا نروز بس کا ری الله ابتلا شه د قیامت په انکار باندې زجر دی دې باب کې ها. بیا د شریعت تابعدارو ته اتباع کوونکو ته زیر دی او کم خلک چې د خواهشات او د هوا اتباع کی اغیلا تخویف او ير ورګي. دې دویشتم آیت کې دلیل عقلی دی. شیخ لیکي چې ادارنګ دارت دې په مخ کې ګمان د کافرانو باندې. کافر چې کوم ګمان کو کنه چې دې حالات برابر دي د مؤمنو دای باندې رد دي چې دا خبره غلط ده. داغي درد د پارسه پیش کی دلیل عقلی زمکه اسمان پیدائش ته وګورم دا غب ته پر پیدا دیو چې څوک څه کوي بس اندر نه دی تپوس نشته دی کا ناراض تپوس نشته خاله نه پرسان نه دی دا یوم القیامه د پارشتہ. وخلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمان او زمکه بالحق د حق د سار د پاره تو بری معنی کې بالحق للعدل والحق الله د عدل لپاره پیدا کړی لا لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله دا هغه د پاره نه دی پیدا کړی چې دا جاهل بالله خلق الله نه خبره خلق څنګه ګمان کوي چې ګناګار او نیک برابر دي مؤمن برابر دي نه د لپاره نه دی دا الله د لپاره نه دی پیدا کړی. اهل العدل والانصاف الله اهل العدل والانصاف دی. حق دا دی چې مونږه الله وی چې مونږ جداوالی د موسی او د محسن د نیک او د بد باره کې د بد په بیانس کې راولو. بالحق قرطبی معنی کې بالامر الحق د حق د پاره د حق کار د پاره. امام بیزاوی وی چې گویا د آیت چې ده کانه دلیل گویا د آیت دلیل علی الحکم السابق امه کې حکم باندې امه کې حکم زو چې دا دواړه برابر نه دي دا برابر نه دي. بیزاوی اصل کې تلخیص ته د کبیر کنا ته امام رازی ناغم دغه وی چې ټیم نه بس دی بیا وګوره. ولې تجزا د دې په ازمه کا اسمانونه پیدا کړی دي چې بدل ورکی کل نفس نه هر یو نفس تام هغه نفس کوم مؤمن دی چې هغه د خپل ایمان بدله ملو شي هغه نفس کا کافر دی چې هغه د خپل کفر بدله ملو شي. ولې تجزا د دې په ازمانونه زمکه پیدا کل نفس بما کسبت ولی یصيب الله دې په چې الله ثواب ورکی توبه وي. كل عامل بما عمل من عمل خلق السماوات والارض چې الله ثواب ورکی الله بدل ورکی ار عمل کوونکو ته هغه چې د کم کړي زمکه اسمانونه په کم مقصد پیدا دي د پاره کې څوک لګنه نیک ته خبر لو بدتبل مونږ به ګډوډوالي نه کو الله وي مونږ به بخس بدی کې نه کو کوټه شي نه چلو بده کې چې مونږ به د عمل الله ثوابونه ورکو نیک عمل دوزخ کې منډو داسې بني. امام رازی وی چې د آیت کې تقدیری جمله پټه دا وخلق الله السماوات والارض بالحق ليدل بهما على قدرته دا وی زمکه اسمان الله حق د پاره پیدا کړی دی د پاره چې خپل قدرت په دې باندې وخی هغه ثابت شي. ولتجزا كل نفس بما كسبت معنی دا ان المقصود من خلق هذا العلم اظهار العدل والرحمه دا عالم مسله پیدا کړي اظهار د عدل او رحمت لا او دا به ال پوره کیږي چې بعض او قیامت وشي دوباره درجات او درکات په معلوم شي د خلکو بیا چې دې کومه درجه کې وهم لا یظلمون حال لا په دې باندې دا سه حال وهم لا یظلمون دا سه حال کې چې دې باندې به ظلم نشي کولای وهم لا یظلمون جزاء اعمالهم کمی او زیاتی بنګيږي سمنه کې کړي کې به کمی نه کیو ګناه نه کړه پس خيږي نه ظلم د ازدادونه د کمی زیاتې دواړه معنی کوي د دې ثوابونو کې به کمی نه کیږي ګناونو کې به بس اضافه نه کیږي سمرقندی معنی کوي. افرایت من اتخذ الهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون.
افرایت آیتا هغه کس لیدل سوچ دی کړي دا چا باره کې من اتخذا چې هغه جوړ کړی دی الہ خپل معبود او هوا د خپل خواهش نام دغه پوجا پاټ دی جی سار مخام دې دې بس کم تری دی وضله الله علی علم او الله هغه گمراه کړی دی بلاره کړی علی علم سره د علم نام سره د علم سه بوتل شوی دی دې سړي باره کې د سوچ کړی دی دا سي میخه قرآن به وي بیا به بوتل شي بیا به قرآن ول خپي وي هغه پس سی ای ډی لګي چې وایا چې دا د باندې ترټ تشری بار نروزي لکه ته زما شاګرد یار ته ما پسې دا کسان کړ دې اوس د منافقینو سب کې ده کنه وختم علی سمعه مهر لګوي دا په وګ باندې او قلبه دا پس باندې ګور سره د علم د کافر سب کې دغه تلړ شي صفات ودا دې ته خیال کې ګور دا ډېر خطرناک بیماری وجعل على بصره ويخذي اچولي دغه پسترګو باندې غشاوت الناشنا پردا سره د علم هم دا چل پیوږي فمن يهديه سوق بد ته هدایت کی دي سیب ته د خواهش پرستا من بعد الله پس د جل بلار کړه دې اصل کې د خپل پکې ملوث وکنه د چې د پرزان نه ګرولې را ګرولې له کوئی پاړه نه کړي نه کوئی ته بنته افلا تذکرون تاسو نصیحت نه اخله نصیحت واخله کنه دوباره دا کافرانو حالات او بد صفات بیان امام رازی واپس هغه ته کلام رازی عنوان لیکه زجر دے پدې کې عورت د په مخ کې نه ګمان د کافرانو دا خواهش پرستا نفس پرستا خلق دے هغه مؤمن او مسلمان یو برابرۍ افرایتا من اتخذ الہ هواهم افرایتا آیتا سوچ کړه تعالی دل دا کسو کم کس جی اتخذا جاغه جو کړه دے الہ خپل خدای خپل هوا خپل خواهشوم هغه نه معبود جو کړه داغي پوجا پاٹ کی تو بری معنی کی معنی ذالکا افرایتا من اتخذ دینه بهواه آیتا کس دل دے چې خپل دین هغه خپل خواهش نه خپل دین جو کړه دے یا خپل خواهش مطابق خپل دین جو کړل دي بچ اسلام غواړي دا به کوم موزه ما لایب ته نو دا مونږ انجوای کو تو بری فلا يهوي شين الله رکبه بچ درل کې سرازي کنه پاغه ورسوري لکه چې الله نه مني دا حرام حرام نه غني دا حلال حلال نه غني د دین هغه دې چړې مني هویته هوایتن اصل کې خلقوینه وستا حابز سدي دا حابیز ته په عربی کې هوایتون وي نه هوا هو زمونږ استادان معنی کې چې مهویتون خواهش کنا شوق کنا شوق پوجا پاټو ګور خلکو قرآن او درسونه پر نو گیمونو د پاره شوق ته کنا پبجی دې ډز ډوز دي سر ولمه دې پریشه دغه زموږ استاد نصیب وبښته په گیم کې در بشین پریشه به دي ولم بل پریشه وبښته دوه تنه لګي یو زخمی دی یو مړ د کیس روان دي ډوډۍ نشته خدا دیس از لګوري سوق معنی کی جبل معنی ذالک فرایت من اتخذ معبوده زمونږ سره دا معنی کوي ښا تو بری دا معنی کړ تعالی دلې هغه کس تری دلې سوچ ته کړه وتا چغنی ولې دې جوړ کړه دې معبود خپل هغه چې دې غواړي دغه عبادت کول دې غواړي چې زلو ته سوې چې دا د عبادت کنه بس دې هغه پسې لاندوزي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تا غسړی لیدلې دې چې خپل خواهش نه معبود جوړ کړي د خپل خواهش عبادت کوي د الٰه حق عبادت نه کوي چې هغه د پر اولوهیت خای دې پس لګي سمرقندی معنی کې یعمل بهواه دا سړی په خپل خواهش پس روان دي دغه مطابق عمل کوي د الله نه نیریږي د هدایت او د دین اتباع پرخي امام بیزاوی امام رازی وي ترکو متابعت الهدى هدایت پرخي دي واقبلوا على متابعه الهوى د خواهش په اتباع پس روان دي د ګوي د خپل خواهش عبادت کوي لکه څنګه چې سړی د خپل الٰه عبادت کوي هغه پسې دی روان دي مزاج یې خواته شوی دي ترک متابعه الهدى الى متابعه الهوى فكانه يعبده بزاوي د خپل خواهش نه دی مشوره اخلي کاغه د خخ کارش کنه چیرې ډیره تخوی داړه د خوې باغې بس روان شي کاغه ته بد کارش زما داړو یې نه اخلي دا کاغه ته بد کارش بیان اخلي او دنه معتزله استدلال کې ابن کثیر وي ابن کثیر معنی کې چې مالک بلدی په روایت کې وی چې لا يهوي شيء الا عبده
اده یو تفسیر هغه بیا د ایمون نقل کړی دی هغه ته بیا صحیح ویلي دي بهر کې به لرست راځو. سعید بن جبیر وی کان احدهم یعبد الحجر یو تن مبدی کې یو کانی عبادت کوم کله چې بوته بل کانی خيسته ښکارا شنغه به غوردونه بل به راواغستو داغه نه به سترګې ولاسونه خپې جوړګ پلان کې کاکا شدم او دا پلان کې ولی بزرگ شنه به دغه شروع کې عبادت زوم. مقاتل وی چې حارث بن قیس سهمی بارک راغلی دی دا د نبی سلام یو بیزتی کوونکی سړی ور وخت به د پوره خاندل د پوره به دا پن کلیپس جوړول نبی سلام پوره به وخت خاندل دا دغه بارک راغلی دی خواهش فرستو غټو. سفیان ابن عیینه و انما عبد الحجاره د خلکو د کانو عبادت زکه کو زکه چې بیت الله وی د کانو نه جوړو او دې د فلسفه دغه د خدای له الګ مؤمن خدا بیت الله عبادت نه کوي د الله عبادت کوي. بیت الله خو یو سمت دی انتظامی امر دی. امام رازی لګي چې قران کې کم ځای کې د هوا د خایس ذکر دی کنه الله دغه تنقید کړی دی دغه مذمت بیان کړی لکه سورۃ الاعراف وګورئ آیت 176 وتبع هواه دا سړی په خایش پس روانو هغه یو مولا وکنه سورۃ الاعراف کې علم وکنه خبرو تورات نه اگر روان شه په خواهش پسې فمثله کمثل الکلب نه حال دغه پشان د سپی دی بیا لکه د سپی غب کوي قران ویلي زه تر رسیدلی. سورۃ الکهف اجتماعیت کې امرت کړي په خواهش باندې وتبع هواه دا سړی خواهش پسې روان شو وکانه امره فرطا کار بیا سو معاملې سه د حد نه تیریدونکو ویم بس بیا ظالمو. سورۃ الروم 29 آیت کې هم تنقید دی پدې بل تبع الذين ظلموا اهواهم بغیر علم ظالمان خپل خواهش پس روان شو بے علم فمن يهدي من ضل الله. سورۃ القصص کې ومن ضل ممن تبع هواه بغیر هدى من الله وسوق لوی گمراه نشه دا چانه چې خواهش پس روان وي. سورۃ الصاد شپږشتم کې وی چې ولا تتبع الهوى خواهش پس مزه خپل عقل پس مزه کنيسه فيضلك عن سبيل الله تابع د شریعت نه د الله د لارې نه وړي تابوانو ګوره خراب بدیږي عقل ټکری وي ډغری وي ګوره عقل پورونه بیا د وਹੀ تاجت نو ګوره وا وره ګوره عقل کامل نه دی عقل ناقص دی. عبد الله بن عمر بن عاص نبی سلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې وطن کامل مؤمن نشي کېږي تر دې چې دا خواهشات تابع شي لما جئت به دا غته کم چې ما وروړي. حدیث کې بعض علما کلام کوي. ابو امامه وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما نبی زم نور دې فرمایله ما عبد تحت السماء اله د اسمان دلان د هیڅ الہ عبادت نه کړی شوی ابغض الى الله چې الله داغه نډلوي کرکا بغض دی من الهوا د هغه د من الهوا د خواهش نه نه خواهش ته چې خلک عبادت کوي او الله هغه د صح بغض لري. حدیث پدې کې ډیر د نورو مو اشیرون هم پکړه خلکو ویلي دي چې دا لازمیختونو او د مصیبتونو علامت څه دی چې وسړی په خپل خواهش پسې رواني دی په مصیبتونو کې گیر دی. هواو کا دا او کا هوا کا ستا خواهش چې کم دی دا او کا ستا بیماری دا پاین خالفتو کو چلتا دی مخالفتو کو فداو کنه دا بیا ستا علاج دی. دا ډیر اقوال دي دا قرطبی نقل کړی دي. دا سهل بن عبد الله تستری صوفی دی صوفیا خم دی او خراب هم دی. ابن تیمیه هم صوفی دی. اپیرو وی ګور مدارج سالکین وګور ابن قیم مرید وکنه سلسله د سالکین سالک مرید ته وای کنه پیران صحیح دی غلط هم دی خو ګډاګان ولې دی کنه ګډاګان ولا موږ نه منو. پیر صدوی عالم ته وی استاد ته وی چې ستاسو اخلاق صحیح کړي دغه د پیر وی تزکیه د نفس کوي. مدارج سالکین په دغه لیکل شوی دی. صحیح تصوف پر روح المعانی کې پروت دی کنه نوم ته نه ګوره روح المعانی والتفسير القرآن العظيم من السبع المثاني. صحیح صوفیہ و بد صوفیہ صحیح علماء بد علماء وادله الله خواهش اخیری آیت ځان سره نوٹ کړه ډېر اهم دی ډېر تفصیلات ته غوړو ډېر خټا پک دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه څوک چې د خپل رب نمخ کې دو درې دونه او یرید خپل
ځان د خواهش د اتباع نه منې کړه منې کو نه جنت ته د ټھکانه ده سو تنازعات کې هم خواهش پسې مزه کنه سم له د شلا وخت دی 15 منټه دی پا بسه 15 منټه نه اوس پاسه وې دا خواهش ته کنه بل تا به ود کې چې پاسه بیا به یولس بجی لړم جوړ شو دا خواهش چې فرض مونږ تا نه مرتبه لړه وعد الله ولا علم مخه ګوره وعد الله گمراه کړي دا سړی دا خواهش پرستا سړی الله علی علم سره د علم شرمول دی الله سمرقه تو بریمانه کی وخذله د صحیح لارې نه د دلایل نه شرمول دی اړول دي الله په علم کې د مخ کې نه و چې دا سړی بلار نه مومي که اره نه خدای تراشي کدی اره نه خته کینه آیت د قران ټکی په ټکی دی وی کنه نه لارې ولا نه دی نه الله دی اړول دي تو بری معنی کی دا نه اهلو عالم منه سمرقندی والله ته معلوم و د حیثیت ته معلوم چې دا اهل الهدى ولا نه دی ذکر دی د مستحق نه دی ابن عباس نقل له چې ای علی علم دا الله سابقه علم کې دا او چې دی به گمراه کیږي الله په علم کې دوی چې دا صنم عابد دی څوک دا سی وي ها بل معنا پکې دا څه ده ادله على علم منه به اي ادله عالما بانه من اهل الضلال ټیک ته بس مفعول معنی دراشه ادله في حال علم الكافر بانه ضال ساسر نه پرې باسي دا ک مفعول معنی ده بوزه ک فاعلی ده بوزه معنا باندې اثر نه پرې وځي ښا امام رازی وی چې الله تعالی علم او شدت چې کم د روح جوهر ده کنه دا صلاحیت او اصلاح نه قبلي او د دې پشان آیت دا ہے چې الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي چې کم ځای پیغمبري کېدم دا سره دې لایق دی نه دی الله ته د روح رڼاګانې او تیارې غخکاری کدورتونه او نورانیت او تخکاری ښا ابن کثیر دو معنی دلته کوي یو خو هغه کم چې ما وکړه خدای معنا غدا چې وعد الله دې گمراه کړي بعد علوم بلوغ العلم له چې دې سړی ته علم رسیدلې دي علم تر رسیدلې دي لیکن الله بیا دې گمراه کو دا نه اهل ول دي ښا مخه ګوره وختم علی سمعه مخر والد د بغونو وګونه ولا بن کړی دي یعنی دا اوریدو هغه صلاحیت دې اوچت کړی دی صلاحیت معنی د قبولیت صلاحیت دا نه چې کوم دی سمع د قبولیت مراد د شیخ ووي وتبع علی سمعه دې د الله مواعظ او دغه د کتاب آیتونه دا نوري باغی کې دې تدبر نه کې فکر نه کې عبرت د دین نه اخلي وقلبه او مخر والد په ځل باندې دې په سبا باندې پويږي نه سوت یادېږي نه حق ته نه یادېږي دته چې دا حدیث او آیت نه یاد چې ورګه دې ځای کې دې باره کې دا آیت دا حدیث دې په اوته بوته سری سمرقندی معنی کې دې هدایت اورینا قبلینا حق ته ترغیب نه لري شو کې نه پښړه کې مسلې باندې کنه پویږي نه په هدایت باندې قرطبی ویلا يفقه الهدى امام بیزوی وختم علی سمعه وقلبه معنی دا فلا یبالی بالمواعظ اډو پروايي نه په نصیحت باندې بس اسی لګیا یو دنو ولا تفکر فی الایات اډو سوچنے کی پایتونو کې دا خواهش پر سره الله به ادا کار کوي ښا نه خواهش پرې ده کنه دا خواهش د ابو تړن اوخ کا وجعل على بصره غشاوه او کېګ دی یخی د پسترو ګبانې درانه پر دې دې پاګې باندې د الله دلایل نیویني دې بس خواهش ویني دې دا غنه د توحید استدلال نه کی دغه د الوهیت او بیا د قیامت او دغه سيزونو استدلال دې نه کی رشد او هدایت او د بده باندې نخکاری عبرتونه ناخلی په دې باندې سترګې پټی دي خان چې دې حال ته دی ورسېدو دا پخپل ودا چا دا پخپل کنه نفمن يهديه من بعد الله سوق بده پلار کې رسل د گمراه کول نه چې الله گمراه کړی دی دغه یو ټکی اصل کې پټ ځکه اشکال به معنی کې راځي سوق بدلو توفیق د هدایت ورکې من بعد اذلال الله دا به روح کا رسل د گمراه کول نه چې الله گمراه کړي تفصیلی معنی وکړه رسل د گمراه کول الله نه سړی پینې پوي کنه چې الله دې گمراه کون رسل دې نه بده سوق پلار کې عبدالرحمن رواني دا خدای به لارې کړي پلار نشو که مثل نصیحتونه ورته وکړو دا خدای به لارې کړي پلار نشو نصیحت د نصیحانو اثر نه کا
د سړی اوسپنې خوشې ټکول دي. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلئ خلکو چې تاسو پوه شئ. تاسو ولې نصیحت نه اخلئ؟ شریعت پسې روان شئ، اتباع د خواهش مه کوئ پسې مزه. امام قرطبی رد په دې آیت کې په قدریه او په امامیه او امامیه شیعګانو ته وایي دي کې دولس ډلې یو پکې امامیه ده که نه. مقاتل وی چې دا آیت د ابو جهل باره کې راغلو. یو شپه د طواف کو سره ولید بن مغیره و د نبی سلام په باره کې دی خبرو وکړه. ابو جهل وی چې ما ته پته ده چې انه لصادق شیکنن دی رښتینه دی. ابو جهل دا وی هم هغه ته چپو خبر مکوا تا ته چا دا و چې دا مؤمن هغه مونږ ته صادق و امین نه وایو. دې معشوم او کشر مونږ ته صادق و امین وی کله چې عقل د پوره شو د سلويختو کالو شو سلويخ کلن شو مونږ ته کذاب او خائن بوس وایو. قسم په الله انی لا اعلم انه لصادق ما ته پته ده چې دا رښتینه دی ما ته پته ده. نبی اولې نه منه نثار بخله ګوچه د یتیم پس روان شو. ابو طالب یتیم پس روان شو. ګوره لا تعزای پرې خودلو زما کرکره خرابېږي زما مشري خرابېږي کنه من اجل کثرت مخه ګوره وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. وقالوا دا خبره کوي دا عقیده دا نظریه پیش کی دا بعض مرتد خلکو سوی ما هي الا حیاتنا الدنیا دا خونه دې مگر زموږ د دنیا ژوند بس دا یو ژوند نو بل ژوند نشته. نموت و نحیا مرو مونږه بعضې و نحیا بعضې ژوند کېږي. څوک پیدا کېږي بچیم پیدا شي مونږ مرو. او دا خبر هم کې وما یهلکنا مونږ نه مړه کې الا الدهر مگر زمانه دهریو باندې رد ده کنه. وما لهم بذلک من علم او ذا الله په دې باندې حکم ور نشته دي سره په دې خبره باندې سلام دې په دې څه پويږي. دا دهر دې وای نه غزه دې وای نه زما یو نظام روان دي مړه انهم لا یظنون دي مگر په ګمان پس روان دي. الله دې شبهات دلته نقل کی امام رضوی انکار د قیامت او انکار د الہ قادر. انکار د قیامت سره ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا او الہ قادر نے انکار دی په کم ځای کې وما یهلکنا الا الدهر الګ دهر دې نه وایي الله دې وایي ها دا دوه سيزونه دلته کې. قرطبی می د آخرت انکار نقل کی دی بعض تکذیب کو ابطال د جزا کو کنه هغه نه منل کنه. عنوان ورکا زجر دے په انکار د قیامت زجر په انکار د قیامت ته. ابن کثیر وی دلته کې الله دهریو هغه ډایلاګ ته نقل کې کافر چي دي چې د اخر نه منکر دي. وقالو دی وای دا دی عقیده دا مشرکان وای تو بری دا مخ کې چې خبره تیر شو ما هي الا حیاتنا الدنیا ما هي معنا ما حیات الا حیاتنا الدنیا جن خو بس د دنیا جون دی بل جون نشته دی. پښتو کې اسانه دا معنا ده ما هي مل حیات الا حیاتنا الدنیا التي نحن فيها بزاوی د دنیا دا جون دی بس بل جون نشته دی. بعض ممات نشته دوباره. نموت و نحیا نموت نحن و نحیا و تحیا ابناؤنا بعضنا مونږ امرو زمونږ نه پس زمونږ بچی راشي بیا باغی مړ شي داغې نه پس داغې بچی به راشي. دا آسان تفسیر دی چې خلکو ډېر سم اوږد باسونه کړي دي هغه پرېږدو ښه بس دا جون دی. ابن کثیر ما سمى الا هذه الدار بس دا جون دی يموت قوم ويعيش آخرون وما سمى معاد آخرت نشته ولا قیامت او قیامت نشته دی. بعض فلاسفه هم دا ځان ته چې فلاسفرز وي کنه په ګډ وړو جسر شي الله نه پیژني فلسفي دی دا غټ خر دی دا الله د قران نه د خبردار شي فلسفي دی. نو ويقوله الفلاسفه الالهيون منه ابن كثير وي وهم ينكرون البداءه والرجعه غيد ابتداء دوباره جون هغه منکر دي. ويقول هو الفلاسفه الدهريه الدوريه المنكرون للصانع
الدهری فلاسفه چې کوم دي کنه الدوریه هغه د الہ او د الله نه منکر دي د دنیا د جوړون کنه هغه وی چې ان فی کل 36,000 سنه 60,000 سال پس کوم دي کنه 60 ته 63 دي 36 30,000 سنه زرو 1036 سال پس يعود كل شيء الى عاري او شی واپس را ګرځي اتناسخ چې دوی کنه او اگونو اندوانم دوی جونی چکر مو دوی کنه چې دا دغه دی بل دغه دی سو دوی جنم دی دویم جنم دی او دا تا نه ما خدای په دې جنم کې خدای تناسخ ته کنه پوه شو نموت و نحیا بعض مړ شي بعض پیدا شي په خپل موږ مړ کیږو زمونږ ژوند دی په دې طریقه باندې زمونږ بچی پیدا شي بس زما ژوند پاګه کې روان دي دا مانم بیزاوی کړه نموت بیان فسنا و نحیا ببقاء اولادنا زمونږ بچی زمونږ ژوند دي ساتي کنه یا یصيبون الموت منتباد د مرګ راشي ول حیات او چا د جون ملو شي دینه پس بل جون نشته دي بیزاوی و يحتمل انهم مرادو به التناسخ دا احتمال دي تناسخ عقیده لرلم تناسخ عقیده لرغه یو سړی خدای نه دی د ښه شکل کې راشي د وګل په شکل کې پیدا شي او بد نو د ازغي په شکل کې و دی خراب شي په شکل کې راشي کنه بد روح په شکل کې راشي او دا ډېر خبرې دي اندوانو دوی د عمل ولې سوځوي نو دا مې کتاب کې لوستو دجال باندې ما جمعه بیان کو پاره کېدو دې موږ سوزو ځکه چې دجال بیا د موږ پلان مور را پاسې نه دی هو ویني کنه دې بس وځي دی کنه نو هغه کې به بد روح په دې کې نه نو دې براته نه کینی موټ لا چې را پاسې نه دجال په جادو را پاسې کنه بد روح په کې نه باسي کنه جادو دی کنه هغه دا خپل سبب بیان ولا دا نور چې دی دا زمونږ د نکان ول سالم پراته دي هغه هم خوري شي وی کنه ته سوځي کنه ځان نه فلسفه جوړ کړل دا وما يهلكنا نمړ کې مونږ له لدهر مگر زمانہ مونږ فنا کوي مونږ دهر فنا کوي لفظي معنی دا امام طبری معنی کې فنا کوي مونږ لا د شپې او دروازې تیرې دل د عمر وګ دل بس عمر پوره شي نه مونږ پنا شومړ شو د رب نه انکار کی دا غیر رب نه کم چې پنا کول کې او دې مړ کوي طبری وی دا د رب نه انکار دی اوس انکار منهم ان يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم دا د رب نه انکار دی دا دی شبهه و انکار د الہ نه الله دلته نه مانو دا خو بس حرکات په افلاکو کې راشي هغه سره مزاجون او طبایع بدل شي کنه هغه سره بس مونږ مړو شو یا هغه سره جون راشي دا د دې هغه تاثیرات پیدا شي په پیدا کې دا امام رازی د فلسفیان په مزاج ډېر خپویو مجاهد معنا کولا دهر یعنی السنین والایام زمانہ او کله مونږ کی عمر مونږ کی بس یو معنا ده ابن عیینه وی چې جاهلانو بداوي دهر هغه کم چې مونږ کی مونږ جون راګي نه دا آیت نازل شو قطرب معنی کی قطرب چتی ته وی کنه دا شاګردو کنه سیبوی غالبا شاګردو ناغه سیبوی چې دا چا په سبق ورو ناغه مخ کې استاد ته پډیس باندې کتابونه کې خو د بل ټول نه مخ کې یخو ناغه ته قطرب نوم ورګړو خپل نوم ابن المستنیر ده وما يهلكنا الا الموت هغه دا هم مرګ بس مونږه اخلي الله مله نه مانه کنه ناشپو ورځ راځي نه مونږ مړګي حدیث ته بده کې کنه ابو هريره اده کې حدیث ته قدسی چې ابن آدم ما ته ډېر بدر دی کنزل لاته کی وانا الدهر ز الدهر يم زما پلاس کې اختیار د شپور زاړو مراړو انا الدهر او هغه خلک خطا شوی د ابن کثیر او قرطبی لیکي چې هغه دهر په اسماء الحسنا کې چولې دی لکه ابن حزم په دې باندې تفصیلی رات کړل دی یو نیم مخ هغه پرې د مخه ټیم نشته د موږ سره یو نیم منټ وما لهم بذلك من علم د خلق سره په دې باندې علم نشته دی دلیل نشته دی یقیني علم نشته دی چې دی وي موږ زمانه مړګي ځان نه لګیا دي دا ويتکلمون بالجهل دا شکیان دي قرطبي وي د چې افلاک ته نسبت کې چې دا افلاک کې حرکات راشي پیژوي دا غلطه خبره کوي انهم الا يظنون دی خو مگر ګمان ندي مگر ګمان پس روان په تو خبرې کوي عقیده دین نشته جاهلان دي
کلام دی په ځوان باندې کوي دا مخکې بس پرېدو دا دوه ایتونه تیار دی خو اذان ټایم دی لفظي معنی ته ګوره هذا بصائر للناس په کم باندې نه زبس پرې دا ملمم راغلی هذا بصائر دا قرآن درنا دلون دل الناس د خلقو لپاره وهدن او هدایت او رحمت او رحمت لقوم یوقنون د قوم لپاره یقین لري ام حسب الذين غمان دای کسانو تر سیئات چې ګناونه کوي تاغي دا ګمان دي ان نجلهم چې موږ باغي وګڼو کلذین منو پشان دا چا چې ایمان راوړ او عمل صالحات او نیک عمل کړي دي د دې دا ګمان دا غلط ته سوان برابر دی وی دی په خیال محیا هم د دې دوړو جندو ما ته هم د دې مرګ ساما يحكمون ډیر ناکاره دا فیصله چې دی کوي وخلق الله السماوات والارض والله اسماء اسمک پیدا کړی بل حق د حق د اظهار د بارا ناندیر نګری نه دا چې ګناګار مؤمن دی برابرۍ ولې تجزو دیر بارا پیدا کړی چې هغه الله بدل ورکي کول نفس نار او نفس ته بما کسبت دا عمل چې د کړی او هم لا یظلمون په دې سره به بن ضافي نشي کوله دا ظلم د بار دنیا نه د بار حق د بار ده افرایت من اتخذ الله هوا آیت کس لیدل دي چې خپل خواهش نه خپل معبود او خپل خدای جوړ کړی دی وادله الله علی علم او بلا رکړی دی الله دې سره د علم علم الله سره او یا علم د سره د علم کړو لیکن سره د علم دې بوتل شو وختم على سمعه مهر لګوي دغه په غوږ او پسړه باندې او دغه پسترګ باندې اچو دی غشاوا ناشنا پر دی فمن يهديه نسوک بدی خواهش پرس گمراه انسان ته هدایت کی من بعد الله پس د دې نه چې الله دې بلار کړی دی ازه ګران نه ها پس د دې نه چې الله دې بلار کړی دی افلا تذکرون آیات نصیحت ناخله چې خواهش اتباع پرې دی شریعت تراشه وقالو دا مشرکان دا خبرم کی ما هی الا حیاتنا الدنیا جن خو نه دی مگر زمونږ د دنیا جون صرف دا جون دی بل جون نشتا دا تفسیر سره وایا نموت و نحیا مونږ مرو بازي و نحیا جون دی کو بازي وما يهلكنا مونږ نمړ کی الا دهر مگر زمانہ دا ټول خبره غلطي و ما لهم بذلک من علم لدی دا دو خبره نقل شوې کنه نشته د دې مشرکان سره په خپل خبره سره دلیل علم تا دهر ملکی ک الله دې ملکی اتا دا چاوي چې بل جون نشته انهم الا يظنون ندی مگر ګمان نه کوي دا په توپ پس خبرې کوي بس که سبحانك اللهم ډېر بدل هغه فیصله چې دی